او د یو یو ټکی ترجمه درته کومه سوچ سره واورئ. الحمد دا الحمد دا مصدر دی د حمد او د دې معنا ده ستودن. په لغت کې د دې معنا ده ستودن دا معنا او اصطلاحي معنا یې لګودا ده الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. حمد په اصطلاح کې څه ته وایي؟ الثناء بالجميل د چا صفتونه کول په یو ښه عمل او کار باندې او على جهة التعظيم په طریقه د لوی ګڼلو سره والتبجيل او توقیر او د عزت سره داسې به ووایي. او دا مینه او محبت به ورسره ستا ټلي دا به یې ورسره ملګري کړي. د دې وجې نه د حمد سره د حمد مقابل ذم دی. حمد د چا صفتونه کول او ذم د چا بدی بیانول د دواړو ضد او مقابل دي. او د حمد او د شکر منځ کې دا فرق دی چې حمد او شکر دی ته وایي چې تا باندې څوک احسان وکړي او دا د احسان مقابله کې ته دا صفتونه وکړي نو یې ته شکر وایي. او کله کله به نه کوي او شکر هم ورته ویل کېږي. لیکن حمد دی ته وایي چې د چا صفتونه بیانوي د چا صفتونه بیانوي بالکل آگے کې د نعمت مقابله نشته، عام ده چې نعمت یې وکړي او شکر کې تخصیص ته د نعمت مقابله کوي. او بل طرف ته حمد خاص دی دا صرف په ژبه ویل کېږي او شکر عام دی دا په ژبه هم ویل کېږي. په لاسونو د چا خدمت کې چا در سره احسان کړی دی په لاسونو باندې خدمت کې په زړه کې ورته دعاګانې کوي نو دا ټول به شکر دی. بهرحال دا د حمد ترجمه لله. او د حمد معنا دغه شوه چې تمام صفتونه د کمال او دا الف لام پکې لپاره د استدراک دي. دا ځان لمنګ یو خپل شاګردانو ته یو مقدمه الف لام ورته وایي. اذان له وړوکی کتاب سازي خدا الف لام د استدراک لپاره او د استدراک معنا دا ده چې تمام افراد لورسي. نو معنا دا شو چې تمام اقسام او افراد د حمد دا ټول پټول باندې ثابت دي د الله لپاره. لله دا لام جار دی لفظ الله مجرور موصوف دی او رب العالمین صفت دی. او لام غنی معنا غانی غریور کې من طالبان ته خایي خو یو معنا اختصاص دی یو معنا استحقاق دی. نو تمام صفتونه مستحق الله دی حقدار الله دی. تمام صفتونه د کمال بندي په الله پوری خاص دي په الله پوری. او الله چاته وایي اسم لذات الواجب الوجود اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. دا ترجمه شو د لفظ د الله او دا لفظ د الله یو کم سلمونه دي خو اسم اعظم چې ورته ویل کېږي نو یو احتمال پکې ده. الحي هم احتمال دی القیوم دې کې احتمال دی چې دا د الله لوی نوم دی او د الله لوی نوم داسې دی چې دا هغې باندې د الله نه سوال کوي نو الله یې منظوروي. نو دا لفظ د الله هم داسې دی.
د لفظ الله او د لفظ الہ کې فرق دی الله صرف معبود بحق انتوای چې هغه زموږ استاد رب کائنات او الہ چې کوم دی نو کله به الہ بحقینی لکه الله او کله به الہ بباطنی لکه لات او منات او عزا وغیرہ او رب په معنا د مالک باندې راځي د نبی علیہ السلام تر چې ابرهه ویلو چې انا رب الابل وللبيت رب سيمنعك وزرو خان مالک و ذکر راغلی و چې زما خان ما ته راپړی او د بیت الله سوال دا نه کومه دا غیر رښتیا ته به منه کې ته ول راشه پته باندې ولې نو دا رب په معنا د مالک راځي انا رب الابل او رب په معنا د مربي باندې راځي او الله مربي دی خپل مخلوق او د دې وجه نو دغه د معنا دی چې رسي مخلوقات ولا درجات خپلوتا کمالات خپلوتا په درجه باندې دا معنا ده دو رب په معنا د مصلح باندې هم دی رب په معنا د مصلح دی الله د خپل بندګانو اصلاح هم کوي او عالمین جمال عالم دا او عالم ما سوى الله تعالى د خدای نه چې علا واسدي دې ته عالم او عین لام میم کې معنا ده معرفت او معنا د علامه ده علم ته علم زکوای علم ته علم زکوای چې دا الله د وجود نه خدا حدیث کې راځي الله وايي كنتو كنزا مخفيا زيو خزانه ما پټا فاردت ان اعرف ما اراده چې زه او پیژندل شم فخلقت الخلق المخلوق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تقبل کما پیریان انسانان دې لپاره پیدا کړی دي چې دوی به زما عبادت کوي زما عرفان او معلومات پکې او دا زما د وجود مظهر پیدا او عالمین عام دي عالم الانسان عالم الجن عالم الملائکه او عالم الوحوش والطيور او بیا په سمندر کې ځان له الله مخلوقات دي او چې ځان له الله مخلوقات دي 8000 نوالا د دې نه زیات مخلوقات خلق د الله شماري الرحمن الرحیم بی اندازې مهربان دی او الرحیم معنا زیات مهربان دی د رحمان په معنا کې عموم دی دیو جن عیسی علیہ السلام نے قول نقل شوی دی چې رحمان دنیا او آخرت رحمان په دنیا کې رحمان دی او په آخرت کې رحمان او رحیم رحیم الاخره په آخرت کې قدر رحیم دی دیو جن رحمان معنا مولانا شبیر احمد عثماني کوي بی اندازې مهربان دی د مهرباني اندازې معلومه نه ده خپل درستخانه خور کړی دی او 200 دشمنی ورته کېنولې دي ټول ډوډۍ وایي بلکې په ساوکات د دوستانو په ځای باندې دشمنانو ته ډېره مزیدار او ډېره ورکړي دا رحمان دی دا د رحمانیت صفت تقاضا ده چې دا اگر رحمت اړیو سیستا په دنیا کې ورغلی حتی چې کافر هم دا د رحمت د وجې نه بچ دی ځکه چې الله تعالی داسې فرمایي دي کله چې الله تعالی عرش پیدا کړ او لومړی مخلوق پیدا کړ نو دای ورسره په عرش باندې لیکلي دي چې زما رحمت په زما په غضب باندې مقدم کنه دا الله دومره لوی قوت دی که او غواړي په یو سکند کې به دا دنیا نه
یو نری غوندې جل کې ولا ورکړی دی تاسو ټونګې ولا ورکړی ده خلکو دنیا پرېښې ده په کورونو ننوتي دي که بله یې ورکړه هغه خلک چې د دې دنیا لپاره الله پرېښی دی د دې دنیا لپاره د الله دین پرېښی دی او چې الله ورته یو ډیګه ورکړه نو دنیا یې پرېښوده اوس په کورونو کې ننوتي او که بله یې ورکړه نو لیوني به شي دې کورونو ته به تښتي دې ټولو خبرو باندې سوچ کوئ فکر ورته کوئ او رحمان صيغه د مبالغه ده ځکه معنا یې مونږه بے اندازې مهربان کړو خو پر رحمان کې بے اندازې مهربان دی خو دوام پکې نشته ځکه رحمانیت ته په دنیا کې وي بیا په کافر باندې الته رحمان نه دی رحیم الاخره او رحیم صيغه د فعیل ده دوام د مبالغه صيغه ده نو زیاد مهربان دی په مؤمنانو باندې الله رب العزت په قیامت کې صرف په مؤمنانو باندې رحم کوي په کافر رحم نه کوي کافر به اور تزي الله هم په رحمي دیو جنا خلق وایي چې رحمان الدنیا ورحیم الاخره مالک یوم الدین بادشاہ دے د ورځې د جزا نو مالک دې ته وایي چې ستا لاس کې سدي ترانه مالک الله دې تمام مخلوقات مالک دی این امانت چند روزے ماست در حقیقت مالکی ہر چیز خداست زمو تاثر چې سدي دا یو سور زمو تاثر امانت دی په حقیقت کې مالک د هر شي الله دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله یو قرات دلته مالک یوم الدین مالک یوم الدین الف سره حمزه سره او مالک یوم الدین بغیر الف او ملک اصل کې دی ته وایي چې دا رقبیم داږي دی او تصرف هم پیدا کوي دا ملک د مالک نه زیات کله به ورته یو شی مالکی او قبضه به نه بل چا چلو او ملک دی ته وایي چې شیم ستاره او ستا په قبضه کې نو الله رب العزت ملک هم دی دا هر څه داږي او قبضه هم ده او یوم ورځ ته وایي د دې مقابله کې راځي لیل شپې ته او د یوم جمع ایام راځي تلک الایام نداولها بین الناس د دې وجنا کله د یوم نه مراد هغه خاص ورځي د جهادونو جنگونو او د غزاګانو ورته اشاره او دین دا په معنا د بدلی باندې دین بدلی ته وایي جزا ته وایي لکه دا په حدیث کې راغلی دي کما تدینو تدان معنا دا کما تفعل تجاز څنګه چې کوي د څه ورته بدله ملایي ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر کنيږي کوي نو نیکی بدلی به ملایي او کو بدیو بد عملی کوي نو بدیو بدی بدلی بدلته ملایي او د دې وجنا یوم الدین د قیامت ورځ ته هم ویل شوی دی یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله په دې ورځ باندې هیڅوک مالک نه دی بل د پاره دی تمام تر اختیارات په الله تسپارل شي او پیغمبران به اللهم سلم خدای ما بچ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی عبادت کو منگا و ایاک نستعین او خاص کر مدد غواړو منګستانه نو عبادت په منګ د چا کوو د الله کو مدد پر چا نه غواړو د الله نه نو عبادت هم زموږ په الله پورې باندې
د بل چا عبادت بنه کوو استعانت او مدد به موږ د الله نه غواړو د بل چا نه به نه غواړو او دې وجنا دا عبارت اصل عربي داسې ده چې نعبدک ونستعینک خدای نه دا مطلب را نه دی دا معنا شو چې ستا عبادت کو ستا امداد او د څه مشرکان کله د الله لپاره پوجا کوي او کله د غیر الله لپاره کوي او مشرکان کله امداد د الله نه غواړي او کله د غیر الله نه غواړي او کله چې راګیر شي فقط د غیر الله نه د الله نه غواړي پیږي نو دی وجنا هغه کرا واغسته شو د نعبدون مخکې شو او کرا واغسته شو د نستعين مخکې شو خدا کا خو ضمیر متصل نو چې دا د خپل ځای نه رابل کو مخکې د کړه ضمیر متصل دی ضمیر متصل خو بغیر د ما يتصل به نه ساګيږي نو موږ ورته عماد او ستنم ولرو مستلو اياکم وتستنکر او قانون داري چې د کومه کلمې مرتبه رستوي او ته مخکې کې نو دا وی تقدیم د ما حقه التاخير حسب اختصاص پیدا کوي نو ترجمه څنګه درسکو علامه تبتزانی په مختصر المانی کې بنامه کړی دا چې إياك نعبد ولا نعبد غيرك وإياك نستعين ولا نستعين غيرك من خالص تا عبادت کو بل چا عبادت من خالص تا نه مدد غواړو بل چا مدد نه غواړو د عبادت درې معنا غواړي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم كبراش يوم نايدا انتهائی تذلل جسرے انتهائی ځان ذلیل کاری دا خالص د الله رب العزت کی دیش دا الله مخکې ځان ذلیل کار کوي د مخلوق مخکې مخلوق سو کی سره مخلوق سره سي ځان له فقیران ارث خدای الله سره أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد عبادة بدل الله خالص تعالى عبادة عبادة ولا انتهاء تذلل انتهاء ځان عاجز ښکار کول او د عبادت نور معنا غالبا په دغه ځای کې درته کوم یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وإياك نستعين نو استعانت چانه امداد غوښتلو ته ویل نو دې معنا امداد چې خاص تانه مدد غواړو بل چا نه غواړو مشرکان داسیو چې کله بدل حق وخو الله ته به مواز کو غیر الله ته به مواز کو او چې کله مشکل راګیر کړ وزار کی بو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدين کله چې په جهاد او کشته کې سوار شو او چپو براګیر کړل او مانګي به ورته ویلي چې هغه یو خدای اسمانونو والا خدای خلاصول کوي دا رزمکو والا وسنی شي کولای عکرمه کله چې فتح مکه شو علي ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنہ به صحابي شو هغه مکه نه او تختید سمندر غاړه کړه یا په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مجبور کواته نه وته او درې ورځې غار سور کې تیر کړې او بیا سمندر غاړه ته وته دا سمندر غاړه ته بیا د ابو جهل زوی وته استختی حبشه ته په کشته کې کېناستو کشته کې غټ غټ چپو ته ورته نشونو بس راګیر شو خلکو چې ساز کړی مانډي ویلې دا پیدا اله پناه ډله پیدا دارل دلیه سبی شی اندیا غیو خدای تا اسمانونو والا خدای تا اکرمائل چه لکدا اللہ تو مناتل تو سنشی کولی والله نو علماء زمان اپلار جنا دول مودا
اگر ارسم چکڑی ہوئی سب نشی بھائی کرمان اللہ سوادہ وچ اے اللہ کتازر دی سمندر نخلاص کروا نو لاس پا بلاس تا محمد مصطفیٰ کے دمو ایمان براو حقیت اللہ خلاص او بے ام حکیم دا بی بی دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیوی لی چیز اللہ پیغمبر آکا اکرمہ ماپ کئی چور پسلالہ شمورائی نبی علیہ السلام خو رحمت للعالمین مہربان پیغمبر اگر رہی ہوگا اور ام حکیم لڑا اکرمہ راوستو اور اکرمہ مشرف بالاسلام کر دے مسلمان دا مفسرین لکلی چیز اگر چکے غیر اللہ تا ہوئی او اللہ تا ہوئی و چکل راگیر شنو تش اللہ تا ہوئی روح المانی دلتی او خبر لکلی آگا وہی لکھ سوچو گا زمان زمانی مشرکان دیر خطرناک دی کدا آگا زمانی مشرکان خطرناک نو علامہ علوسی وی جناغ زمانی خطرناک و سنی خطرناک دی ویغیبا غیر اللہ تم چغی وحلی و اللہ تم چغی وحلی و جی کلبا مشکل راگی و سختی برالا نو صرف اللہ تم چغی وحلی اور زمان زمانی مشرکان چراحتی نو اللہ تم چغی وی و غیر اللہ تا اور جی سخت پراش نو غیر اللہ تا چغی جی پیر بابا راو رسی اور یہ زوان راو رسی اور پنیک نظر راو رسی چگل باسی پیغی پنی باسی او مانی ولی لمن ستار او دا پیدا دا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی جناب چرسیان را دوشیم اکثر طلاقیان دال تناستی او دا ہوچی ایو ورسا سرلی ایو وی مدور ورسا سرلی لگرا خزی چلو بھی وہی او بلو سرداو کیا لکرنا توانان چلا لو بکی نا او یو وچی کوئی اور سے مانگتا ہے کوئی اور سے مانگتا ہے نو دا شوئی نانور تو چی ہمیں دادا سے مانگتا ہے ہمیں دادا سے مانگتا ہے سو کر چار واری سو کر چار واری منگیر دادا واری منگیر اللہ واری سو کر چار واری سو کر چار واری منگیر اللہ واری ہمیں مسکی لگا وہ چرسیان دی آزانی بچار سو بیس کے کڑائی اول در قرار کئی باغ دربار کی دنس او تا چه ورشی لکه سنگ دا بیت اللہ تبا ریواز گیر لگے قبر تبا بیت اللہ تبا شاکینا دکر سے بدا داتا کنج بخش دا رنا پشارا دیگی نیا پپو تکو دی وہی بیا آگا چرسیان انو باقی دا چرسیان ہوا کرے پر زیارتونو نانی خان سالی خان خلق دے منگی بیزتی نکو کہ دیشن اللہ کرامہ کڑی او دی په خپل وخت ډېر لوی کارونه دین کړي دا عزتمن خلک دي موږ ته په بل نظر نه ګورو خو چا صحیح نشي کولای مچ هم نشي پیدا کولای ماش هم نشي پیدا کولای ته بر چان سره کیو ټوکې بر چان سره کیو او چا به وی سور کیو خدا به سور دي تقسیمونه کړي پیر بابا خزي ور کوي کاکا سے الزام ور کوي دا مشرکانه عقیدی وإياك نستعين خاص تان مدد وارو ولا نستعين غيرك ستان علا ورچان مدد یو خدای داد اسبابنا فوق خبرك فوق العدد تو او دا اعدادو دا اسباب لان تدخلكو مدد غفتش انا كراش ماسا ليوكا راشا گول راس روكا راشا گنی راسا سپین کا شوتال راسا وڑی با نو دا خوری شی دا شرک ندے دار سے پٹ غندی مدد ہوئی کئی تباری اور سب نزوان پین زباو ورکے او پٹ ستا پا مال دولت کی زیادہ رہا خکاری بنا دا گوشت مانا دے اور تخالب دے گوشت مانا دے دا تو مشرکانا عقیدی دی اللہ نے تیمون گوتا سو مسلمانان سائی
اهدنا الصراط المستقیم او خایا منتلار درستا نو اهدنا دا امر صیغه اهد انتا نائب مفعول به دا خونا او کا منگا دتو د درست لارې نو دا سوال پیدا کیږي یو مسلمان شپې تو کال سره رسیدلی او د یو سم په مازه کې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم نو د اوسه پورې صراط مستقیم مونږ خو نو موږ وایو یوازې دې معنا خودل نه دي بلکې دې معنا ټینګولوم دي نو معنا یې ما ځکه د سدوی پکړې و چې اهدنا الصراط المستقیم او چلو موږ په لار برابر ټینګ کوم په لار برابر همیشه کوم په لار برابر دا ترجمه مو څه کوي صراط لار ته وایي صراط څه ته وایي لار ته وایي لار او دا اصل په سین سره دی او دا دی وجه دا چې دې لارې ته ځکه صراط وایي چې دا سالک او تلون کې توې کې خوري ولار کې سړی زیزي سره خپل پناه شي توې کې لارې خو او مستقیم هغه توایي چې پاګې کې لوړواله او جوړواله نه دوغلونه پکې نه دي زموږ سره کوم پښان چې دا خور کې بدل دي آسان او پرې تل ګران دا رمل کړه سره په دا اسرا شهر سره کوم اوري هم کې او مستقیم معنا دام دا چې موړونه پکې دي نو اسلام د سلار دا چې دې کې کندې او ډولونه هم نشتا او په دې کې موړونه هم نشتا چې په دې ګاډي کې کېناستې سیده به الله تعالی سي د اسلام په ګاډي کې دا مستقیم معنا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کې ورته الله ویلي خلکو ته ووایه چې هذا صراطي مستقیما فاتبعوه دا زما لار درست ده چې د اسلام لار ده فاتبعوه دې تابع شئ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دینه نو مختلفو لارو پسې کېږئ مده الله دین نه بل طرف ته بوځي او دا دینه بدل دی صراط الذین انعمت علیهم لار داږي کسانو چې تا احسان کړی دی پاږي باندې احسان دنیوي لحاظ سره او اخروی لحاظ سره احسانات تا پاږي کړی او غیر المغضوب علیهم نه غصه شوی پاږي باندې پاږي ستاره طرف غصه نه ده شوی ولا دوالین او نه اوی بیلار دا ترجمه ما چوکړه دا علامه بیزاوی رحمت الله علیه په بیزاوی شریف کې کړی دا داسې تفسیر دی چې موږ لکانو ته سبقونه وایو او دوره موقوفون علیه چې ورته وایي چې یو کال پس به بخاري وایي نو دا تفسیر په هغه کال ورته موږ وایو دا ګران تفسیر دی او هغه ترجمه داسې چې موږ تر هغه چالارو ښایي چې درې صفتونه تا په احسان کړی وي ته په غوسه شوی نه یې او هغه بېلارې هم نه نو دا خلکو لار راته وښایه او دا دې ترجمه وروسته سورې نساء کې راغلې ده دغه څوک دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا څلور قسمه خلک دي چې الله په احسان کړي غوسه شوی په نه دي او ګمراهان هم نه دي څلور قسمه دي انبیاء علیهم السلام او شهداء صدیقین شهداء او صالحین نیکان او دا قرآن وایي چې دا کسان د مرګرتیا وړ او د مرګرتیا دي چې دې سره مرګرتیا کولو د پیغمبرانو د صدیقینو
د شهداو د صالحین ملګرتیا دا کرامت ده وحسن اولئک رفیقا ډیر ښه دي په اعتبار د ملګرتیا سره د دې ملګرتیا باندې جنت ته بوځي د دې ملګرتیا باندې دنیا او د آخرت خوشحالو او کامیابو ته بوځي د دې ملګرتیا باندې د دوزخ نه اچولو نه ساتي د ګمراهونو باندې ساتي اگر چې د اردو ترجمه کوونکي ټول داسې وایي صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې تا په احسان کړی او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه لار د غضب کړی شو او نه لار د ګمراهانو پوهېږئ دا ما چېرته وکړه دا ډېره غټه ترجمه ده دا علامه بیزاوي کړې دا بله خبره ده چې د غیر المغضوب علیهم نه دا غیرو لرکي نو مغضوب علیهم یهود دي بیا د مغضوب علیهم مصداق څوک دی یهود ځکه چې یهودو چې کله پیغمبران علیهم السلام شهیدان کړه د پیغمبرانو تکذیب یې وکړه د آسماني کتابونو تکذیب یې وکړه نو الله ورته غصه شو وغضب الله علیه الله پرې غصه شو او دوالین دا انګریزان دي دې ته ګمراه وایي ته به را نه منې چې دا ګمراه دی زه وایم ته ومنه د ټولو نه لویه د ګمراهۍ نښه دا ده چې د صلیب عبادت کوي صلیب څه شی دی هغه پانسي ده چې د دوی د خیال مطابق د دوی د باطل ګمان مطابق یهودو د دوی خدای او د دوی پیغمبر او د دوی خدای بچی په دې پانسي کړی دی دا د ماتولو قابل دی که د عبادت کولو قابل دی تاسو راته ووایئ دا صلیب دی انګریزانو له ماتول پکار دي که عبادت یې ولا پکار دی چې په کم ټوپک او توره باندې زما او ستا پلار څوک مړ کړي زه به دا توره او ټوپک ساتم او سجدې به ورته کوم که ماتوم دی تاسو راته ووایئ نور ګمراه څه ته وایي او ټول عمر د یهودو دوی په خره سواري کړي دي ټول عمر د امریکا د اوس یهودیانو په خره سواره کړې ده دا یورپیان ټول په خره سواره کړي دي او دغه انګریزان نه لوی شیطانان ساز کړي کریم قرآن به یو ځای کې راشي چې مسلمان قوم ته به انګریزان د نور قومونو په نسبت به نږدې یو ځای کې وغواړي بیا خو هغې باندې یهودیان دومره قبضه اچولې ده چې نن لوی مکار قوم یې د انګریز قوم نه ساز کړی دی ګمراهان دي بېلارې دي کله وایي خدای یو دی کله وایي درې دي او کله وایي دا درې عقالیم دي او بیا وایي دا بیا په خپل منځ کې یو دي اوسه پورې دا معلومه نه ده چې خدای څوک دی کله وایي عیسی دی یو لوی خدای دی یو روح القدس دی او بیا کله وایي نه دا عیسی خدای دی او بیا وایي راغلی او بس بیا هغه یهودو راونیو او پانسي کې او په سر یې ورته رغنې کېښودې او درې ورځې خفه شو لاړ دا خدای چې په سولۍ باندې خلک خېجوي او پانسۍ ته یې خېجوي او دا خدای چې په سر ولغنې ږدي د ګمراه کړي کې لکۍ تېره کوي دې وجې نه چې دا لام ټیلر کې نو د دوالین نستا انګریزان آمین خدایا زمونږ دا دعا قبول کړي د امین د قرآن حصه نه ده خو نبی صلی الله علیه وسلم ورسره ویلی دی جبریل ورسره ویلی دی معنا یې دا ده چې استجب دعاءنا ای الله زمونږ دا دعا قبول کړي چې راکومه وکړله د دې وجې د دې سورت نوم سورت الدعاء هم دی سورت المسأله ورته وایي تعلیم المسأله ورته وایي دې که موږ ته چل ښودلی دی الله د دعا چل دا دی چې اول به د الله صفتونه وکړي ښه څنګه چې الله اهل دی دا دی بیا به په رسول الله درود ووایي او بیا به د خپلو ګناهونو نه معافي وغواړي او امین به پې ووایي او بیا به دعا کوي نو دعا کوي دا موږ چې په دې مړو کې ناست یو او یو راشي اجتماعي دعا وکړي
نو چې بس کې نو بل اجتماعي دعا وکړي نو چې بس کې نو بل اجتماعي لکه تاسو درې وړ راغلي په کې د الفاظ یې په معنا پیږي انګلیش کې لیکل وړي ته خو دلې دي خو عربي طالب سپینګره او تاسو نه اجتماعي دعا حواله چې ټول یو ځل باندې لاسونه کوي دعا او چې بیا زینو بیا بار یو دعا کوي نو چې 1500 کسان راځي تب زر زر لاس چته 1500 کسان او که زر رالل نو 2000 زر بلا چته او دي نو بیا دا چل دا دعا نه دا غب دی دا غب وي غب دعا خدای دا دشته بل الله صفاتونه بیان کا په پیغمبر درود وایا خپل ګناهونه توبه ته شو الله تعالی سبحانه او دا لاس وې د سینې سینې د څه ځکه بینو چې ګلان دي ستوي دا د توي دا رحمت توي نه د څه دی سینې او ډیر مې چته نو نو ډیر کته کې باندې د دې سینې ودی دا لاس وې نور مو تکرار دا چې ډېر پرې هټي او بیا دا چې ډېر تنګ شي راځي زه چې کله راسم په دغه ډول باندې کې یو کس ویلې چې دوا وکړي چې چای راځي ټول ځای بیا او خو یو 2 منټه یې دوا وکړي دا چې نه کوي او بیا چې بل راغی او بیا دعا کوي ټول دوا کوي چې بیا کله پاسي او چا ویلې یو کس ویلې چې کوم کسان ضرورت پاسي لس کسرانه یو کس دعا کوي ټول په اخلاص دعا کوي بس دا موږ نمبر یې لګو چې مړي واره ما سي چې پلانې ما مړي راغلې چې سبا د ما مړي راشي په دې نیت چې څوک جنازه راځي دا جنازه نه کیږي چې مال خلق راشي نه دا په باندې الله او رسول د یو مؤمن زرانه او د مؤمن سره حق کړي شپږ حقونه د مؤمن په باندې یو کې دا دي چې موږ به کې جنازه دا بدل شي نه دی کله بدلی به په ثواب نشته په بدلو چاره جنازه نه کوي یاد ساتئ امین کې به خبره کوله چې دا سوره فاتحه وا دي کې نور ډېر وی تفصيلات کې خدا ټیم اوس داسې دي چې موږ دې خبرې یاد نه راکړي چې دې نه زیات په دې کې سره بحث